السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نننی ویډیو زمونږ د محبت په باره کې ده. آیا دا محبت به د بل انسان زړه ته څنګه کوزي؟ ډیره بهترین او اسان عمل دی. انشاءالله ویډیو را سره پوره وګورئ. د هغې نه مخکې دوه خبرې کول غواړم. اول نمبر خو دا چا چې زمونږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی د هغې خدمت کې دا عرض دی چې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کې انشاءالله بهترین وظایف او دغه شان اصلاحي بیانات په تاسو ته په دې کې ملاویږي. دویم نمبر دا د مونځ پابندي کول. کله چې د الله جل جلاله حکم منو الله جل جلاله به ستا زړه روښانه کوي، ستا زړه ته به یو سکون او یو مزه ملاویږي. نو د مونځ پابندي کول. اوس راځئ ویډیو له. که څوک وایي چې زه د ما زړه دی چې کوم دی زما دا محبت دی د یو بل مسلمان د یو بل مسلمانې په زړه کې زما محبت راشي، د دې دپاره بهترین او اسان عمل دی. دا عمل هم نارینه کولی شي او هم زنانه هم کولی شي. که چېرته نارینه وایي چې زما محبت دی په یو زنانه د زنانه په زړه کې د زما محبت واچولی شي او په شرط د دې چې هغه زما سره نکاح هم وکړي او هغه زما دنیا وګرځي. یا یو زنانه ده هغه وایي چې دا سړی د دې سړي زما دا محبت چې د دې سړي په دې زړه ته ورکوشي د دې دپاره بهترین او اسان عمل دی. خو به شرط د دې چې دا ورسره نکاح کوي. په حرامه طریقه محبت ور اچول دا نه جي چې په حلاله طریقه، مطلب ستا زړه کې دا وي چې زه به د دې کس سره نکاح کوم، یا ستا په دې زړه کې دا وي چې زه به د دې زنانه سره نکاح کوم. ځکه د خلکو زړونه مه ازاروئ. اسئ منت درته کوم، زاری درته کوم چې د خلکو د زړونو سره لوبې مه کوئ په غلطه طریقه چې خپل پې ټایم پې پاس کوئ. نو منت درته کوم، سوال درته کوم چې د چا زړه له ازار مه رسوئ. او دا انتهایی بیا به یې ټول عمر به غمجن وي، حالن کې ډېر په مزو کې به ګرځي. خو کله چې د یو مسلمان زړه ازار کو، یو مسلمان ته تکلیف ورسو یا یو مسلمان ته تکلیف ورسو، د هغه ټیم د ضایع کو، نو الله جل جلاله به ستاسو نه تپوس کوي. الله جل جلاله دې مونږ ټول معاف کړي. مونږ ټول ګناهګار یو. عرض مې دا کو چې د چا د زړونو سره لوبې مه کوئ، د چا زړونه ګپ مه ګڼئ. ځکه دا یو درد یو غم سړي ته دا هغه چا ته پته لګي د چا چې زړه دردېدلی دا هغه خلکو ته پته لګي. نو عرض درته کوم چې د چا د زړونو سره لوبې مه کوئ، د چا زړونو له دوکې مه ورکوئ، چا له دوکې مه ورکوئ، هسې ټایم پاسي مه کوئ. نو که څوک وایي چې زما زړه زما دا محبت د یو بل مسلمان په زړه کې واچولی شي، یا دا زما دا محبت دی په یو د مسلمانې په زړه کې واچولی شي، خو په شرط د دې چې زه ورسره نکاح وکړم، نو د هغې دپاره بهترین او اسان عمل دا دی چې یا به داسې ووایي یا ودودو، که یا ودودو ویلی شي او کو یا الودودو، دا دواړه ویلی شي. دا به 1001 مرتبه هر ورځ وي. انشاءالله د الله په حکم سره ستا محبت ستا د زړه مینه هغه به د هغه کس سره کیږي، یا به د هغه کس هغه محبت ستا سره کیږي. خو په هغې به څه وکړي 1100 یا 1001 مرتبه به یا ودودو یا الودودو به وي، او دا به یو د خوراک په څیز باندې دم کې، او دا به هغه محبوب لور کې یا به دا هغې محبوبې لور کې. نو انشاءالله د الله په حکم سره به هغه ستا دپاره ستا یوه دنیا به وګرځي، ستا دپاره به د هغه په زړه کې به ستا دپاره یو محبت راشي. او دا دنیا په محبت باندې روانه ده. هر انسان سره مینه محبت ساتئ. والسلام. ډېره مهرباني. دا ویډیو چې د هر چا خوښه شوي هغې خدمت کې دا عرض دی چې نورو ملګرو